مونږ څومره عجیبه مسلمانان یو که نه چې بېګا لکه په مونږ باندې زلزله راغلی وه نو تاسو ووایه چې څومره نوجوانان دي چې هغوی داسې توبه وباسلې ده چې چېرته به هم سندرې وانه ورو، چېرته به هم د الله جل جلاله نافرماني ونه کړو. چا خپل موبایل پاک کړی دی د ګانو بجانو پلیتو څیزونو نه. چا دا ویلی دی چې کریم الله زه به د زینا ته نږدې هم نشم. چا ویلی دی چې کریم الله زه به سود ته ور نږدې هم نشم. چا ویلی دی چې کریم الله زه به پردي حقوق ټول ورکومه. یاد ساتئ زما ملګرو، دا خو د الله جل جلاله یو حکم وشو، یو جړک راغی چې ټولو دنیا یې شڼوله. خو زه دا خبره کومه چې مخې ته مونږ پسې حالات را روان دي، قبر را روان دی، حشر را روان دی. هلته به څه کوو؟ که زموږ د ګناهونو دا حال وي. نن تاسو وګورئ که نه په ټیک ټاک باندې سوشل میډیا باندې کمې سندرې کم اوازونه مشهورېږي او زموږ نوجوانان زموږ نسل دا کوشش کوي چې هغه سندرې هغه اوازونه فضول څیزونه هغه زده کړي او په ټیک ټاک کې مخې ته په هغې باندې ویډیوز جوړ کړي. لیکن څومره کم خلک دي چې دیني ویډیوز خوښي، تلاوت خوښي، د الله جل جلاله خبرې خوښي. یاد ساتئ ګورئ مخې ته مونږ پسې داسې حالات را روان دي، هېڅ پته نه لګي او هلته کې بیا د یو انسان بل انسان په کار نه راځي. هلته صرف اور صرف اعمال صالحه دي. راځئ چې نن توبه وباسو د پردو خبرو غیبتونو نه، د ګناهونو نه، د بدنظرۍ نه. یاد ساتئ زما ملګرو، د مرګ نه مخکې که مونږ الله جل جلاله سره تعلق جوړ نه کو نو یاد ساتئ مونږ او تاسو په خساره کې یو. لکه عمر رضی الله تعالی عنه په شان شخصیت د دنیا نه ځي او خپل مخ چې دی هغه په ځمکه پورې راکاږي چې ما سره به څه کېږي، زما به کم حال وي. یاد ساتئ وروڼو، زمونږ او ستاسو حالات ډېر بدتر دي. د ورځ نه ورځ پورې حالات زمونږ ډېر بل شان کېږي. مونږ ډېر فحاشۍ طرف ته ځو. تاسو وګورئ که نه نن جینکو کم حالات سټارټ کړي دي په ټیک ټاک باندې یا عام حالاتو باندې ټول د خپل موازنه وکړي. یاد ساتئ زموږ د مونځ کم حال دی. سهار به څومره خلکو مونځ کړی وي، بېګا څومره تیزه زلزله وه، څومره خلکو به مونځ کړی وي، څومره خلکو به الله ته جړا پر یادونه کړی وي، څومره خلکو به مکمل طور پر توبه وباسلې. نه راځئ چې الله جل جلاله ته توبه وباسو. د الله جل جلاله په دین کې چې څومره سکون دی که نه، دومره سکون په بل څیز کې نشته، دومره سکون په نافرمانو کې نشته. الله جل جلاله ته نزدېکت یاد ساتئ دا د هغه خلکو کار وي چې کوم حقیقت کې خوش قسمته خلک وي.